فرمایي چې انا لله و انا الیه راجعون. یا الله ستا مال دی، یا الله دا ستا و، ستا په فیصله باندې موږ راضي یو، نو هم به مو الله ملګری وي او هم به مو په دغه دنیا باندې د جنت زیری د جنت به الله د ده په عوض کې راکوي. نن که عبدالقدیر د دغه دنیا څخه ولاړی، عبدالخالق، عبدالرازق، نور ورونه او نور انډیوالان صبر وکړي، الله د دغه صبر په عوض کې جنت درکوي. جنت موږ ټوله جنت غواړو که نه غواړو؟ موږ ټول جنت غواړو، د جنت وږي د الله څخه جنت غواړو، جهنم څخه پناه غواړو. ډېر بختور هلک الله یې د شهادت مرګ په نصیب کوي. زه حیران و دې ته یم چې تاسې په شهید باندې ولې خفګان کوئ؟ الله شهید ته هر څه بخښي ما سوا د قرض نه، بس ما سوا د قرض نه ټول شیان شهید ته معاف دي. الله شهادت په نصیب کوي. تاسې فخر وکئ، تاسې خوشحاله سئ چې زموږ ملګری د دغه دنیا څخه شهید ولاړی او شهید د 80 کسانو سفارش هم کوي. هغه کسان چې د هغو لپاره د جهنم اور واجب وي. زما ورونو صبر څخه کار واخلئ. الله د ځان ملګری کوي. په دغه ځمکې په سر باندې ځانونه د جنت تشتنان وګرځوئ. درېیمه خبره اخرنۍ خبره درته کوم. الله څه فرمایي؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله وایي مرګ مې هم پیدا کړی، ژوند مې هم پیدا کړی. زه امتحان د محمد په امتیانو باندې کوم چې کم یو خپل په ژوند کې تبدیلي راولي، چې کم یو ښه عمل کوي، بد عمل پرېږدي. زما ورونو ځوانانو توصیه درته کوم د خدای د رضا لپاره. ومو لیدئ نختر غوندې ځواني مو ولیدل خپل د لاسه. نن دا کار وسو، نن ټول لاس پورته کوي چې موږ به سکوټر نور نه چلوو، او که چلوو نو د سړي د زوی په رقم به چلوو. په ځانو کې لږ تبدیلي راولئ. الله خپله فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کم یو نیک عمل کوي، خپل په ژوند کې تبدیلي راولئ، خپل په اخلاقو کې تبدیلي راولئ، خپل په رویه کې تبدیلي راولئ، خپل په ولاړو په ناسته کې تبدیلي راولئ. پلرونه مه خفه کوئ، مندې مه خفه کوئ، خوندې مه خفه کوئ، ورونه و انډیوالان مه خفه کوئ. ټول خفه یاست که نه یاست خفه؟ دا ټول د خفګان وجه ده چې راټول سوي یاست. په اخره کې ما ډېر مړي پټ کړي دي، په اخره کې 10-12 کسان ناست دي. نن ټول خفه یاست ورباندې، ټوله دنیا ورباندې خفه ده. په کیم کې که نر دی که ښځه ټول خفه. لیکن څه وکړو؟ دا ځوانان دا نوی نسل مو ولې انسانیت نه زده کوي؟ دا خپل دماغ ولې په کار باندې نه اچوي؟ دا بغاوت یې ولې راخیستی؟ دا د پلار سره بغاوت ولې کوي؟ دا د پلار خبره ولې نه مني؟ دا د مشر ورور خبره ولې نه مني چې نه مني؟ داسې مصیبت په ما باندې ته راځي. موږ ته څه پکار دی ځوانانو؟ ځوانانو که جنت غواړئ د مور پلار تر پښو لاندې دی. پیغمبر څه فرمایي؟ الجنت تحت اقدام امهاتکم. په الله قسم که مور پلار چاته دا لار وښیي چې په هغه کې به ستا تاوان وي، هغه لار درته ښیي چې په هغه کې ستا ګټه ده. راځئ د مور پلار تابعداره بچیان اوسو. چې کله موږ د مور پلار تابعداره بچیان اوسو، په والله بالله که تاسې ته تکلیف ورسېږي. دا تکلیفونه ځکه راځي چې د پلار او د مور څخه یاغي او باغي یو. نو الله جل جلاله دې عبدالخالق کاکا او سره د زامنو سره د انډیوالانو ټولو ته صبر جمیل اجر عظیم نصیب وګرځوي.